بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. عائشة رضي الله تعالى عنها فرمای یو زنانا زما خواته راله نغی سره دوه لوریانې سوال یې کو ما سره نور څه نه و یوه کجوره بس یوه کجوره مې ورکړه هغه زنانه چې و نو هغه کجورې دوه ټوکړې کړله نیمه یو لور له ورتله نیمه بلې له په خپله یې هېڅ هم ونه خوړل بیا پاڅېدله بس ووته نبي علیه السلام راغی ما خبر کړ چې دغسې حالات مخې ته راغلل نبي صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړ چې چاله الله رب العالمین دا لوریانې ورکړي او دی د هغې سره احسان کوي نو دا د ده دپاره د اور نه پرده ده. په دې روایت کې هم هغه مخکې مسله ده چې مخکې رسول الله فرمایل چې څوک د دوو لوریانو تربیت وکړي نو قیامت پر ورځ به زه او دی په شان د دې دوو ګوتو یو په جنت کې. او په دې روایت کې همدغه خبره ده موږ مخکې ویلي چې چونکې دا یو کمزوری مخلوق دی. دویم دا دی چې د لور تربیت چې دی نو په هغې کې لالچ نشته. د زوی په تربیت کې لالچ دی ستا به تمه وي چې به دی به سبا له غټ شي هله به نوکري کوي ماله به کار کوي پلانې پلانې او د لور په دې کې دغه نشته. بل دا دی چې د جاهلیت د رسم د ماتولو دا هم یو دغه دی ځکه هغې به لوریانې جمدۍ ښخولې نو په کار دا دی چې د زوی نه د لور خیال سړی ډېر ساتي. نو دې روایت کې همدغه خبره ده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله عنها فرمای قالت دخلت علي امرأة راله زما خواته یو زنانه ومعها ابنتان لها او د هغې سره دوه لوریانې وي تسأل سوال یې کوو وایي فلم تجد عندي شیئا وی نه موند زما خوا کې یو شی غیر تمرة واحده بغیر د یوې کجورې نه بس یوه کجوره وه ما سره نور څه نه وو نو فاتیتها ایاها بس هغه کجوره مې هغې له ورکړله وی فقسمتها بین ابنتیها نو هغې تقسیم کړه په مابین د دوانو لوریانو کې نیمه یوې له ورکړه نیمه بلې له ولم تأکل منها او په خپله یې خوراک ونه کړ ثم قامت بیا پاڅېدله فخرجت ووتله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام داخل شو علینا زمون خواته نو فاخبرته نو ما خبر که فقال نبی علیہ السلام فرمایل من ابتلیا من هذه البنات څوک چې مبتلا شو په دې لوریانو باندې بشیء په یو شي سره یعنی الله رب العالمین دله لوریانې ورکړي فاحسن الیهن او دو سره احسان وکړو دو سره نیکي وکړه د هغې تربیت یې وکړه نو کن له ستر من النار وی به د ده دپاره پرده د اور دا به د اور نه د ده دپاره پرده جوړېږي. الله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا